ستاره بیبي چې د جمشید خان بچی دو چې په دا نومه باندې بله بچی نشته په نکاح شرعی محمدی سره په حضور د دې شهیدون عاقلون بالغون په مقابله د 2 تولې سونه حق مہر سره عمر فراز خان چې ته د ستاره بیبي طرف نه وکیل یې ا دې نفس و نفیس تو مولانا نصیب شرا صاحب ته ورکړه دیو مولانا صاحب تو د ستاره بیبي نفس و نفیس قبول دیو قبول نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي مقام آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف دیر ستاره بیبي چې د جمشید خان بچی دو چې په دا نومه باندې بله بچی نشته په نکاح شرعی محمدی سره په حضور د دې شهیدون عاقلون بالغون په مقابله د 2 تولې سونه حق مہر سره عمر فراز خان چې ته د ستاره بیبي طرف نه وکیل یې ا دې نفس و نفیس تو مولانا نصیب شرا صاحب ته ورکړه دیو مولانا صاحب تو د ستاره بیبي نفس و نفیس قبول دیو ستاره بیبي چې د جمشید خان بچی دو چې په دا نومه باندې بله بچی نشته په نکاح شرعی محمدی سره په حضور د دې شهیدون عاقلون بالغون په مقابله د 2 تولې سونه حق مہر سره عمر فراز خان چې ته د ستاره بیبي طرف نه وکیل یې ا دې نفس و نفیس تو مولانا نصیب شرا صاحب ته ورکړه دیدا مولانا صاحب تو د ستاره بیبي نفس و نفیس قبول دیدا ستاره بیبي چې د جمشید خان بچی دو چې په دا نومه باندې بله بچی نشته په نکاح شرعی محمدی سره په حضور د دې شهیدون عاقلون بالغون په مقابله د 2 تولې سونه حق مہر سره عمر فراز خان چې ته د ستاره بیبي طرف نه وکیل یې ا دې نفس و نفیس تو مولانا نصیب شرا صاحب ته ورکړه دیدا مولانا صاحب تو د ستاره بیبي نفس و نفیس قبول دیدا الله پاک ته نکاح خپل عظیم دربار شي قبول و منظور کو یا الله چا ستري استمنه په شو کړل چا خوري په شو کړل الله د قدمینه نه کیت له توچوي یا الله د نکاح دوړه فریقین د خیر ذریعہ وګرځوي تخکلی خلک د پورا علاقې د پورا یا الله د خیر او د سبب